خط توجه سره وره. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای وعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوة الهند. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ صحابه کرامو سره د غزوه هند متعلق وعده کړی دا خوشخبری را کړی دا چې داسې یو جنگ به راځي په هندوستان کې چې د مسلمانانو یو جماعت په دغوی سره جنگيږي. فإن استشهدت كنت من خیر الشهداء. ابو هريره سے فرمایي کو زه چرته په هغه جنگ کې په غزوه کې شهید کړی شوم نو زه به بهترین شهید ګڼل کېږم. وإن رجعت فأنا ابو هريره المحرر. او کو زه چرته غازی رالم واپس شوم نو زه به هغه ابو هريره ما چې د جهنم د اور نه د خلاصې وعده نبی علیہ السلام کړی دا. یو حدیث دا دی. دویم حدیث وعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوة الهند. ابو هريره سے فرمایي چې مونږ صحابه کرامو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوه هند یو وعده کړی دا. فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي. کو چرتا دغه غزوه ما اومندله نو زه به خپل مال خپل جان په دغه غزوه کې خرج کوما، یعنی شرکت په پکې کوما. فإن اقتل كنت من افضل الشهداء. ابو هريره سے فرمایا کو زه پکې چرته شهید کړی شم نو زه به په افضل ترین شهیدانو کې ګڼل کېږم. وإن ارجع فانا ابو هريره المحرر. او کو زه چرته غازی رالم نو زه به هغه ابو هريره يم چې د جهنم د اور نه د خلاصې وعده نبی علیہ السلام کړی دا. دو روایت شو. دریم حدیث عصابتان من امتی احرزهم الله من النار. نبی علیہ السلام پیشنگوئی ورکړی دا چې زما د امت دو جماعتونه داسې دي چې الله رب العزت په د جهنم د اور نه دا دوانه جماعتونه محفوظ ساتي. د جنت وعده ده او د جهنم نه د خلاصې وعده ده. کم کم دي؟ عصابه تغزو الهند. یو هغه جماعت ته چې د هندوستان کې به جهاد کوي د کفارو سره. وعصابه تكون مع عیسی ابن مریم علیه السلام. او یو جماعت په هغه وي چې د عیسی ابن مریم علیه السلام په معیت کې به د دجال خلاف جنگيږي. او دا دوانه جماعتونو د پاره رب ذوالجلال د نبی علیہ السلام په خله باندې د جنتی کېدلو بشارت ورکړی دی. او د جهنم د خلاصې نه یو فرمان جاری شوی دی. اوس د دې روایتو پرانا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوة الهند یو بشارت ورکړی چې داسې غزوه بکیږي نو آیا دا شوی دا او کنا را روان وخت کې به دا وقوف وزیر کیږي. چونکه نبی علیہ السلام خو بشارت ورکو فضیلت خو ثابت ته خو لیکن وخت خو نه دی خودلې چې په فلانی هجره کې په فلانی کال بدا کیږي. هم دک وجه ده چې د علماء کرامو باندې کې مختلف آرا دي، مختلف رأی دي. اوس فتوح البلدان د تاریخ یو کتاب دی، دغه د مصنف تحقیق داده چې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې دغه پیشنګوی مهم شروع شوی خو جنگ نشو. بیا د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دور کې اغوی خپل چند مسلمانان جاسوسان اولیګل هندوستان ته چې دا غزه حالات والی چې دغه پیشنګوی په کله وقوف وزیر کېږي. خو بیا هم د جنگ نوبت رانلو. بیا د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه دور خلافت رالو. په هغه دور کې حضرت علی رضی الله عنه په معیت کې په هندوستان کې جنگ وشو او هغه فتح شو. نو فتوح البلدان مصنف وی چې نبی علیہ السلام کم د غزوة الهند بشارت ورکړو ا د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه په دور خلافت کې پوره شوی دی. دا د دوی رائے ده. دویم رائے فیض السمائی والا مصنف وی چې محمد ابن قاسم او محمود سبکتگین دا دوه د مسلمانانو ډیر عظیم مجاهدین تیر شوی دي. د دې په دور کې په هندوستان باندې گیر چاپیرا علاقو کې ډیر جهادونه شوی دي، ډیر فتح ملو شوی دي.
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوه هند نه مراد د بشارت نه دک د محمد ابن قاسم او د محمود سبکتگین چې کوم جنگونه دي او فتح دي وی دکته مراد ده. نور علماء نور رایم پیش کړی دي، خو لیکن د بن نوری تحقیق دا دی چې د روسه پورې د غزوه هند چې کم بشارت تعالی وقوع پذیر شوی نه ده، دا به حضرت امام مهدی علیه الرضوان او د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې وقوع پذیر کیږي او دا جنگ به کیږي. دا د دوی تحقیق دی او بدی مسله باندې او بدی رای باندې دوی ګڼ شمیر دلایل پیش کوي. یو دلیل لا دی لکه چې څنګه ما دریم حدیث ذکر کو، عصابه تغزو الهند، نبی علیہ السلام فرمای یو جماعت په داسې وي چې د هندوستان کفارو سره به جنګیږي، وعصابه تكون مع عیسی ابن مریم، او یو جماعت په داسې وي چې د عیسی ابن مریم علیه السلام په معیت کې به د دجال خلاف جنګیږي. نو دینم اشاره ملاویږي چې دا به د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې وي غزوة الهند. او یو بل حدیث کې مراغلی دی کتاب الفتن نعیم ابن حماد باب غزوة الهند، دی کې دا حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایل وذکر الهند، د هندوستان تذکره وکړه، ليغزون الهند لكم جيش، د هندوستان کفار سره به د مسلمانانو یو لخر جهاد کوي. جهاد بسنګي یفتح الله علیهم، الله به د مسلمانانو مجاهدینو ته فتح نصیب کوي. حتی یأتوا بملوکهم، در دې به فتح نصیب شي چې د هغوی کم کمانډران دي او مشران دي دا ټول به قیدیان کی، مغللین بالسلاسل، او د سټونو کې به ورته زنځیرونه او پخپو کې به ورته زنځیرونه اچولي او قیدیان به را روان کړي. یغفر الله ذنوبهم، د دغه غزوې په برکت سره به الله د دې ټولو مجاهدینو مغفرت هم کوي. دا به ډېره لویه غزوه لوی جهاد وي. فینصرفون حین ینصرفون، چې جهاد ختم شي نو دا ټول مجاهدین مسلمانان به را روان شي. فیجدون ابن مریم بالشام، په شام کې به د حضرت عیسی علیه السلام سره به ملاقات وشي. د دې حدیث نم دا معلومیږي چې غزوة الهند به قیامت تقریب د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې د حضرت امام مهدی علیه السلام په دور کې واقع کیږي. بهرحال کو شوه دا او کنه بعد کې به وقوع پذیر کیږي. ابو هریره رضی الله عنه چاہت و اور پکم دور کې نن نسوار لسنیم سو کاله مخکې چې نبی علیہ السلام دا بشارت ورکړو، نغی ویل کو زه چرته په دغه جهاد کې شریک شوم نو زه به خپل ټول مال موجوده او زوړ دا ټول به بده کې خرج کوم، خپل جان مال په پکې خرج کوم. کو دغه جهاد کې شهید شوم افضل شهید ویم، او کو غازی پاتې شوم نو په دې بنیاد به زه افضل غازی ما. او وی کو زما په دغه جهاد کې د حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام سره ملاقات شو، وی زه به ورته وایم چې کورې زه د نبی علیه السلام په صحبت کې پاتې شوی، زه د نبی علیه السلام صحابي ما، زه به ورته دام ذکر کوم. نو فتبسم وضحک علیه السلام، دا ابو هریره صاحب دا کلام چې کله نبی علیه السلام واورېدو مسکراهټ مسکی شو او وی خاندل. بهرحال دا جنگونه دی بدی زمونږ ایمان دی چې دا به یو ورځ وقوع پذیر کیږي، یا بالفرض شویم دی خو قیامت ته نږدې د امام مهدی علیه رضوان په معیت کې به د یهودو خلاف د نسوارو خلاف دا جنگونه کیږي د مسلمانانو. کو چرته زمونږ نصیب پکې وي خپل جان مال اولاد به خرج کو، هر څه به خرج کو چې د اوس نه زمونږ په زړه کې د جهاد مینه کو نه سړی دی په خپل ایمان ویریږي. نبی علیہ السلام فرمای یو سړی مړ شو او د جهاد نه دی کړی او یا د جهاد اراده هم د پزله کې نه وه، ما تعالی شعبة من النفاق، د منافقت په یو شعبه به دا سړی مړ کیږي. جهاد دا زمونږ د ایمان حصه ده. 555 آیاتونه په نازل شوي دي. کو امن د دین بغیر راتلی شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لوی بزرگ ترین شخصیت په مخ د ځمکه نشته، نه به کولو جهاد. مدنی دور وګوره 10 کال د نبی علیہ السلام زندگی هغه ټوله د جهاد نه ډکه ده.
نو امن چې راځي صرف دغه یو لار ده د جهاد.